بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا موسی کلیم الله علیه الصلاۃ والسلام یو عظیم الشان نبی او په اولو العزم من الرسل کې د مبارک نامه شته دی، ځکه چې اسلامي کتابونو دا خبره کړې ده چې په تمامو انبیاو کې اوله درجه د موږ تاسو ټولو په شریکه پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او دویمه درجه بیا د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام دی، دریمه درجه په انبیاء کرامو کې هغه بیا د سیدنا حضرت موسی کلیم الله علیه السلام، څلورمه درجه حضرت سیدنا عیسی علیه السلام، او په پنځمه درجه کې حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیه السلام. رونو تاسو قتل چې موسی کلیم الله علیه السلام په دریمه درجه کې د نبوت په هغه لوړه مرتبه باندې فایز دی په انبیاء کرامو کې. موسی کلیم الله علیه السلام مبارک له یو پیرا سیدنا جبرائیل علیه السلام راغی. جبرائیل علیه السلام مبارک ورته فرمای چې الله تبارک وتعالی ته ډیر زیاته ترقی درکړه او ته الله تبارک وتعالی ډیر زیات په خاصو خلکو کې ولیکلی او الله تبارک وتعالی ته ځان ته نورم رانږدې کړي. موسی کلیم الله علیه السلام مبارک عرض کوي چې الہ العالمین هغه کوم صفت دی چې بنده له ته ډیره زیاته ترقي ورکوي، هغه کوم صفت دی ماته وښایه چې په هغې کې زه ماته وښایه چې زه په هغې کې نورم مخکې لاړ شم، زه په هغې کې نورم مخکې محنت وکم، مشقت پکې برداشت کم، تکالیف پکې اوچت کم. موسی کلیم الله علیه السلام مبارک ته الله تبارک وتعالی وفرمایل چې موسی کلیمه بنده چې کله ما سره د ماشوم غوندې طریقه کار کی، د ماشوم غوندې معامله کوي، نو زه دغه بنده له بیا ترقي ورکوم. موسی کلیم الله علیه السلام ورته فرمایي یا الله د ماشوم غوندې معامله څه مطلب؟ په دې باندې مالک پوه کا چې ماشوم غوندې معامله چې بنده وکړي ته ورله ترقي ورکوې، دا ماشوم غوندې معامله وایي څه ته، طریقه یې څه ده؟ الله تبارک وتعالی ورته یو بهترینه خبره کی. ټولې خبرې د الله تعالی بهترینې دي، خو رونو واورئ دا عظیمه خبره. الله تبارک وتعالی ورته فرمایي چې تاسو وګورئ موسی کلیمه کله چې مور خپل بچی وهي او سپیړ ورکوي یا یې بېعزته کوي یا هغې ته مطلب چې تیزې تیزې خبرې کوي، نو هغه ماشوم بچی سره د دې نه چې مور به وهي به لاس به ورته پورته کړی، سپیړ به ورکوي، خو د هغې باوجود هغه ماشوم د خپلې مور د خپو پورې نه خلي. مونږ که معاشره کې وګورو همدغه طریقه ده، په کورو کې همدغه طریقه ده چې مور خپل ماشوم بچی وهیم او همدغه بچی ورله منډې راوهي، رادرومي مور له د مور د خپو پورې ټینګ ونه خلي، سره د دې نه چې مور به وهلی وي ټکولی وي. موسی کلیمه د ماشوم معامله دا مطلب دی چې ځکه په انسان باندې هر قسم تکالیف راولم، ځکه په انسان باندې هر قسم مشکل راولم، هر قسم مصیباتو کې زه ګیر کم، بیمارو کې ګیر کم، تنگ دستو کې ګیر کم، غربتو کې ګیر کم، قرضو کې ګیر کم، د هغې باوجود د ما مطلب چې دین نه پرېږدي، د ما لاره نه پرېږدي، د ما طریقه نه پرېږدي او ما سره دی همیشه دپاره د ما پورې نښتی وي او د ما پورې مطلب چې دی کلک ملحق وي او پیوسته وي. رونو تاسو وګورئ معاشرې ته، معاشره کې خو نن چې لږ مشکل په چا باندې راشي څه ووایي یاره زه خو نن لمونځ نه کوم، یاره ما ته مشکل پېښ شوی بس دا منځونه چې زه کوم ما ته دا مشکل پېښېږي. دا ټولې خبرې رونو غلطې دي، ځکه چې الله فرمایي چې کله بنده ما سره د ماشوم غوندې معامله کوي زه دغې بنده له ترقي ورکوم. راځئ چې نن سره دا عهد وکړو چې که هر قسم مصیبات او مشقتونه او تکالیف په موږ تاسو باندې راشي چې موږ د الله تبارک وتعالی دین نه پرېږدو او الله تعالی هم سره د ما کامل ایمان نصیب کړي.